حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې انسان وفات شي او فرشتې د ده دا روح واخلي بره اسمانونو ته یوسي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علمه بیا ترې هم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کوم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د ده متعلق خلکو څه ویلو ښکته ځمکه کې خلکو د ده متعلق څه خبرې کولې نو فرشتې ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندګان د ګواه شي چې ما دې په ښه وکړي حساب کو ما ده ته مغفرت نصیب کو او چې کله فرشتې وایي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو ډېر بد سړی و ډېر ناکاره سړی و الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي یوه جنازه تېره شوله نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو ډېر صفات یې بیان کړو ویره دا ډېر ښه سړی و دا کم سړی چې نن مړ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وجبت د دپاره واجب شو بیا څه ټایم بعد بله جنازه تېره شوه نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و خلک ترې نه ډېر تنګ و ډېر په عذاب کې و خلک ترې ډېر تړپوزي و ډېر ناکاره سړی و ښه د نن مړ شو نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره څه مطلب مخکې جنازه تېره شوه خلکو یې صفت وکړو تا وي د دپاره واجب شو وروسته بله جنازه تېره شوه خلکو د هغې بد وي تا بیا وي د دپاره واجب شو څه واجب شو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی کله چې اوله جنازه تېره شوه تاسو ټولو د ده صفت وکړو ما وي د دپاره جنت واجب شو د دپاره جنت واجب شو ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تېره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی ښه خلک ترنه خلاص شو وی ما وي چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زموږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زموږ شیخ صاحب هم وفات شو الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړېږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیارېږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو په خپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړېږي دا څومره په مشکله حافظان جوړېږي دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرفه جاړي د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړېږي د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړېږي بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سره واخیستو دا څومره په مشکله تیار شوی و د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي په ده پسې اسمان جاړي د په ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي په ده پسې د دغه طالبان جاړي شیخ صاحب الله بخلی دی په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي الله به یې څنګه نه بخي نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي د ده د ذکرونو ځایونه جاړي د ده د سبقونو ځایونه جاړي اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي الله هغه نیک اعمال خو بند شو هغه نیک اعمال خو بند شو
هغه خو الله بخلي دي. ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه، ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغوی د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ، زه یو قوم سیوا د پښتون نه، سیوا د پښتون نه. پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره متړو، د سپي سره یې متړو، د خر سره یې متړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي پښتانه تېروي. ولې تېروي؟ د خپل علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اهان العالم، چا چې د عالم سپکاوی وکړو فقد اهان العلم، د علم سپکاوی وکړو. ومن اهان العلم فقد اهان النبي، چا چې د علم سپکاوی وکړو د نبی سپکاوی وکړو. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، چا چې د پیغمبر سپکاوی وکړو د جبريل علیه الصلاة والسلام سپکاوی وکړو. ومن اهان جبريل فقد اهان الله، چا چې د جبريل علیه السلام سپکاوی وکړو د الله سپکاوی وکړو. ومن اهان الله فقد اهانه الله يوم القيامه، چا چې د الله سپکاوی وکړو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کړي په ورځ د قیامت. الله به ضرور ذلیله کوي، الله به ضرور ذلیله کوي. تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي، د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي. الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو، هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو. او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو، او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل، مونږ ورته بدله دا ورکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شي نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې، ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې.